السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د نومبر 22 تاریخ دوه اهم ایونټس پرون په پنجاب کې شوي دي، یو په لاهور کې او یو په ملتان کې. په ملتان کې چې و نو د جماعت اسلامي سابقه سینیټر مشتاق احمد د فلسطینیانو د یکجهتۍ دپاره د جمعې د مانځه نه پس د یو مظاهرې اعلان کړی، د هغه سره د حکومت سره رویه وه، او بل طرف ته د جماعت اسلامي یو ډېره غټه اجتماع په مینار پاکستان باندې وه. د هغې څه صورتحال و دا درته نن بیانومه. جماعت اسلامي زما پکې ډېر ښه دوستان دي، ډېر ښه کشران مې دي. د دلیل سره د تنقید د یو بل سره مینه مو د ډېره زیاته. زه اکثر د هغوی په پالیسیانو باندې کله ناکله څه ویډیو وکړمه، نو هغوی م راله په دلیل سره جواب راکړي. په جماعت اسلامي باندې یو الزام دی چې دا د اسټیبلیشمنټ بی ټیم دی. د هغې څه تفصیل دی ما چې لږ مو په دې پوهه کړمه، او بیا د سینیټر مشتاق سره چې څه کړي دي هغه درته وایم. جماعت اسلامي یو ډېر زبردسته، یو ډېر منظمه پارټي ده، او دا واحد پارټي ده چې په دې کې صحیح معنو کې جمهوریت دی. دا داسې نه ده چې د مولانا مودودي صاحب دا پارټي جوړه کړې وه، یو ډېر عظیم شخصیت و، ډېر زیات لوی سکالر و، ډېر کتابونه یې لیکلي دي، ډېر خدمات یې دي، خو د هغه د امارات نه پس جماعت اسلامي بیا د هغه په خاندان کې پاتې نه شوه، په جمهوري طریقې سره بل چاته امارت حواله شو. خو د جماعت اسلامي د هغې نه پس چې کوم وه، نو بیا ډېر پالیسیانې د اسټیبلیشمنټ د خواهشاتو مطابق وي. کله چې جنرال ضیا آیین مات کو، مارشل لا یې ولګوله، ډیکټیټرشپ یې راوستو، مارشل لا یې راوسته، نو د جماعت اسلامي د هغوی په شورا کې د هغوی امیر صاحب میاں طفیل صاحب شامل و. د دغې نه د دوی د لو افیر شروع شوی، د مینې شروع شوې وه چې د ډیکټیټر سره هغوی په شورا کې شامل. او کله چې جنرال ضیا د ډالرو دپاره د افغانستان جنگ کو، نو جماعت اسلامي ورسره ډېره مضبوطه ولاړه وه، ځکه خلک ورته بي ټیم وایي. دا اوس چې اجتماع وه، نو تاسو ګورئ چې معمولي څوک 4-5 کسه د اپوزیشن جمع کېږي، نو فوري پنجاب حکومت دفعه 144 لګوي. خو جماعت اسلامي ته اجازت ورکول، هغوی له سهولتونه ورکول، هغوی له په مینار پاکستان سهولتونه ورکول او اجازت ورکول، نه کنټینر ولګېدو، نه لاټي چارج وشو، نه پې شیلینګ وشو، نه دفعه 144 ولګېده. نو دغې نه خلک وایي چې دا د حکومت او د اسټیبلیشمنټ بي ټیم دی. دویمه دا چې هغوی په دې نومبر کې ولې د دې اجتماع پلان کړی. نومبر ډېره اهم مهینه ده، او بیا یې پکې ناره وویله چې نظام بدلو. نو د فرسوده نظام نه خو ټول تنګ دي، تحریک انصاف هم تنګ دی، تحریک عین پاکستان والا جدوجهد کوي، خو جماعت اسلامي د هغوی سره نه شاملېږي. هغوی په یو خپل طریقې کار سره د نظام د بدلولو کوي، خو دا نظام د بدلولو خواهش د چا دی؟ ځکه چې 27 ترمیم نه پس دا ټول اختیارات یو خاص عہدې ته مرتکز کېږي. نو خلک دا وایي چې 28 ترمیم او 29 ترمیم کې کېدی شي چې جمهوریت بالکل لپیټ شي او یو نوی نظام راشي. نو آیا د جماعت اسلامي باندې خلک د شک اظهار کوي چې د هغې نظام وکالت کوي چې کوم به بیا خلکو ته استثناګانې ملاو شوي دي او یو بادشاهت نظام طرف ته روان دی؟ نو دا ټولې خبرې دي چې نه د جماعت اسلامي په ورکر لاټي چارج وشو، نه په شیلینګ وشو، نه کنټینر ولګېدو، په مینار پاکستان ورته NOC ملاو شو. آیا نور اپوزیشن پارټیانو ته هم په مینار پاکستان د جلسې اجازت ملاو شي؟ آیا د پرامن جلسې یا احتجاج حق د نورو نشته، صرف جماعت اسلامي ته اجازت دی؟ دغه د خلکو دغه دی. د جماعت دوستان به په دې باندې په دلیل سره کمنټ وکړي چې داسې ولې ده چې هیڅ چاته اجازت نشته او صرف دوی ته اجازت شته د احتجاج او بیا په مینار پاکستان. بل طرف ته سینیټر مشتاق چې کله د فلسطینیانو په حق کې او د اسرائیل خلاف مظاهره په ملتان کې پرون کوله، نو د هغې جماعت نه ګیر چاپیره
په سونو پولیس والا ولاړو او هغه ته هیڅ قسمه د داسې اجازت نه ورکو. نو دوه د پنجاب حکومت او د زموږ د ریاستي ادارو دوه رویې وي. جماعت اسلامي ته هر څه جایز دي او سېنیټر مشتاق چې د فلسطینیانو په حق او د اسرائیل په خلاف کوله هغه ته بالکل اجازت نه. اب بیا د جماعت بهر درنه ورکړه، غیر چاپیره تاسو په ویډیو ګورئ پولیس ولاړ دي او داغه د گرفتارۍ کوشش وکړو. نو دا دغه دی. هغه یو غیر مسلم د مسلمان نه تپوس کو چې تاسو وایي چې الله شته او په الله مو یقین دی، نو تاسو الله لیدلې دی؟ نو مسلمان ورته چې مونږ الله لیدلې نه دی، خو داغه د قدرتونو نه ثابته ده. دا څه دنیا دا دومره نظام چې چلیږي نو دا یې نه ثابته ده چې یو داسې عظیم ذات شته چې دا ټوله دنیا چلی، ځکه زمونږ د خدای په ذات یقین دی. نو دا کم طریقې کار چې د دغه رواني موږ سره ثبوت نشته چې جماعت اسلامي د اسټابلیشمنت بی ټیم دی، خو دا کم سہولتونه چې ول ورکوي نو دې نه ثابته ده چې چرته څه رازونه پدې کې دي. امید لرم چې تاسو به دا دوه واقعیات خوښ شوي چې د جماعت اسلامي سابقه سېنیټر د اوف کولو اجازت نشته او جماعت اسلامي ته په مینار پاکستان باندې هر څه اجازت دی. او الله دې رحم وکړي چې ټول د حق او سچ سره ودرېږي او د غیر جمهوري قوتونو لار روکاو کی، نه چې د هغوی لاس مضبوط کی. جمهوریت او آئین باندې بالادستی د دې ملک د بقا ضامن دی، نور چې کم نظامي اټول د تباهۍ لاره ده. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.